बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 115 دی قانون نمبر 43 دی د مثال قوانین شروع دي نن به ان شاء الله موږ د اواعد ويعدون قانون وایو د اواعد ويعدون قانون ټیک شو جی نو د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله د یوې کلمې په ابتدا کې یعنی د یوې کلمې په شروع کې دوا متحرک واو یعنی زبر زیر پیش والا واو ته متحرک وای ٹھیک شو هر یو حرف باندې چې کله زبر زیر پیش وي هغه ته متحرک وای نو دوا متحرک واو یو ځای راشي هر کله چې د یوې کلمې په ابتدا کې یعنی شروع کې دوا متحرک واو یو ځای راشي نو د اولنی واو نه حمزه جوړول واجب دي چې د یوې کلمې په شروع کې دوا واو متحرک راشي کنه نو اولنی واو نه به حمزه جوړي دا به لازم جوړي واجب دي ټیک شو لکه اواعد او ويعدتن په اصل کې وواعد نو ګورئ دوا واونه یو ځای راغلل متحرک هم دي دواړه باندې زبرونه دي وويعدن دوا واونه په شروع کې متحرک راغله دواړه باندې یعنی یو باندې پیش دی یو باندې زبر دی او وويعدتن دوا واونه د کلمې په شروع کې متحرک راغلل ٹھیک شو د دریو وانو مثالونو په شروع کې دوا متحرک واونه راغلل نو اولنی واونه مو حمزه جوړ کړل نو د وواعدونه اواعد دی دا ګورئ دا وواعد دی کنه وواعد نو ګورئ دوا واو متحرک رالل ٹھیک شو نو د دې اولنی واونه حمزه جوړ کړه نو او دا نور په خپل ځای راوله اواعد شو ٹھیک شه ها خجی اوس وګورئ دویم کې وويعدن دی ګورئ دا دوه واونه متحرک راغلی یو باندې پیش دی یو باندې زبر دی وويعدن نو د دې اولنی واونه به حمزه جوړ کړي او دا نور به په خپل ځای باندې راولي نو په دغه واو چې کوم حرکت وي په دغه باندې راولي نو وويعدن شو ٹھیک شه او وويعدن ٹھیک شو ها دا وويعدتن دی همدغه وويعدتن دی د دوه واونه په شروع کې رالل نو د دې اولنی واونه به حمزه جوړ کړي دا پیش په لګي او دا بل واو په خپل ځای راولي نو ټول حروف به په خپل ځای راولي وويعدتن شو ٹھیک شو جی نو هر کله چې د یوې کلمې په شروع کې دوه واونه راشي او دواړه متحرک وي حرکت والا وي زبر زیر پیش والا وي ساکن نه وي جزم والا نه وي نو د داسې نو بیا به د اولنی واونه حمزه جوړول واجب دي د کلمې په شروع کې دوه واونه متحرک رالل نو د اولنی واونه حمزه جوړول واجب دي لکه اواعد ويعدتن ويعدتن په اصل کې وواعد وويعدتن وو د دریو وانو مثالونو په شروع کې دوا متحرک واونه راغلل نو اولنی واو نمو حمزه جوړ کړل نو وواعدنا اواعد شو او وويعدن ويعدن شو او وويعدتن ويعدتن شو ٹھیک شو جی نو دا د اواعد ويعدن قانون وو نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام